बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د नन سواد کتونکو د نن سواد په ننني پروګرام کې ستاسو سره یو ډېر اهم خو افسوسناک او دردناک خبر چې دی هغه شریکول غواړم. تېرو ورځو کې چې کوم د منګورې کم امانکوټ او سیټي محله چې کوم دا پای کې چې کوم یو واقعه مخې ته راغلې وه. 3 کلنی کم ماشوم حسان چې د پلار نوم یې امجد دی، هغه چې دی داسې اطلاعات و چې یاره دا یا د اولنی کم د پولیسي رپورټ چې و یا د هغوی کم تفتیش چې و اولنی پړوي کې دا و چې یاره دا په منجې باندې چې دی د هغې دا مرۍ چې ده د دې ماشوم یا د په خپله کټ کړي یا چا شرارتن کټ کړې ده. خو هغې کې یو ډېر دردناک پهلو مخې ته راغلی دی چې کله پولیسو خپلو تفتیش وکړو او په تفتیش کې چې دی یو ډېر دردناک صورتحال مخې ته راغلی دی. د دغې ماشوم کم کور چې دی په دغې کې دننه د دوی یو ګلی ده او په هغه ګلی کې چې دننه یو مدرسه هم ده او په هغه مدرسې کې یو استاذه ده او هغې چې دي دغه ماشوم چې دی هغه د بلیډ کوم چې عام دغه دپاره استعمالیږي هغه چې دی په هغې باندې دغه ماشوم رانیولی دی او دغلته یې حلال کړی دی او بیا یې دغه شانتې پرېښودی دی. خو خوشقسمتۍ نه هغه ماشوم چې دی هغه الله تعالی د هغه په دې دغه دنیا کې لا ژوند او لا دغه رزق و هغه بچ شوی دی او بیا چې دی هغه اسپتال ته زنانه وړی دی او بیا چې دی هغه الله تعالی بچ کړی دی. دغه ماشوم چې دی دغه کې پولیسو ډېره خواري وکړه، هغه کومه استاذه زنانه کومه ملزمه چې ده هغې ته ورسېدل او هغه پولیسو چې دي هغه زنانه ملزمه چې ده هغه ګرفتاره کړې ده. اوس اول هغه پولیسو په دې اخله چې دي د سواد کم خبریالیان چې دي کم میډیا چې ده د هغوی سره څه خبرې اترې کړي دي، هغه خبرې اترې د پولیسو هغه او د دغې ماشوم د پلار هغه کم چې هغه دغه واقع پیښ شوه او دغې حالت کې چې هغه ته کم لاول اطلاع راله دغه ټول چې دي د دغې کم چې د رحیم آباد کم ایس ایچ او دی مجیب عالم خان د هغه او د دغې ماشوم پلار چې دی امجد د هغه نه دا ټول تفصیلات اورو، هغوی د میډیا سره څه خبرې اترې کړي دي. بیا وروسته چې دي په دې باندې بحث کوو چې یاره مخکې چې دي دا څومره لکه دردناک افسوسناک واقع چې ده د دې وجوهات څه په هغې باندې بحث کوو. نو اول دغه میډیا دا کومې خبرې چې مجیب عالم خان ایس ایچ او رحیم آباد او دغه ماشوم دی پلار کړي دي امجد هغه ستاسو مخې ته ږدو. او زموږ دا یو ماشوم سره واقع راغلی وه په دغه کې 24 تاریخ باندې دا چې ده نو موږ تلو بازار ته سودا له د لور سره واده پروګرام د هغې دپاره او دا ماشوم موږ د خپل وروریانو سره پرېښودو او دا موږ مدرسې ته ولېږو چې دی په لاره موږ پازابې راپازابې نه چې موږ په منډلې ریکس خپله سودا وکړو. هغه چې کله د خویندو سره تللی دی په مدرسې کې د هغو سره و هغو ورسره لالیپم والیپم ورکړی د هغو په خپل سبقونو شوي دا ماشوم راوتی دی. دا ماشوم چې څنګه د مدرسې نه وتی مدرسې باندې 2 دروازې دي، یو بهر ده یو په منځ کې ډیوډۍ دی، په هغې ډیوډۍ کې د ماشوم سره داسې عمل شوی چې هغې سره چې دی زخمي شوی او زخمي حالت کې دی په خپله باندې بیا روان شوی زموږ کور طرف ته. زموږ کور خو لاک و بلکې بلکې زما یو وراره دی هغه ولیدو، هغه زموږ ورندار له ورسو زموږ ورندار چې دغه فورن ایمرجنسي ته ورسو. ما ته ګاونډي د طرف نه ټلیفون شو چې تلاشه ماشوم دی خوږ شوی دی راتاو شوی ته چې دی نو ایمرجنسي ځان نه ورسوه. زه چې ایمرجنسي ته رالم نو ما ته بیا دا حالت معلوم شو چې یاره زوی مې چې زیات خطرناک دی. بالکل جی موږ ته چې څه ټایم اطلاع میلاو شوه ودین منټس چې دی موږ هغه سپاټ ته ورسېدو او دا کم ماشوم چې و کم چې مجروح و زخمي و هغه اسپتال ته رسېدلی و. هلته زموږ پولیس د هغې د رپورټ اخیستو آن د سپاټ چې دی موږ هلته انویسټیګیشن شروع کړو چونکې دا وقوعه په داسې یو بند ځای کې شوې وه چې هلته چاردیواري و چاپېره داسې څه ایویډنس موږ ته په هغه ټایم میلاو نه شو علاوه دې نه چې هلته دا کیمیکل ډور چې او هغه او د پتنګ بازي دغه ځای کې هغه ټایم شروع کم ټایم چې موږ لاړو او اکثر واقعات هم داسې کېږي نو عام تاثر داسې زموږ ذهن انیشلی داسې جوړ شو کېدی شي چې دا د هغې او دغه خو چونکې افسرانو ډي پی او صاحب او ایس پي انویسټیګیشن صاحب زموږ ډي ایس پي صاحب او زموږ انویسټیګیشن ټیم هغې دپاره یو سپیشل ټاسک دا یو کیس موږ له دا ټاسک راکړو او په هغې باندې موږ کار وکړو ورکاوټ شو ټیکنیکلي. نو هغه چې موږ ډیګ آوټ کړو د هغې ریزن دا راووت چې په دې کومه مدرسې خواته چې دا واقع شوي وه په دې کې د دې کومه محتممه چې وه د هغې دا ټول پلانینګ و او چونکې د رشتې څه مسله وه په هغې دپاره دا ماشوم چې دی د هغې ته دا
نقصان ورسو چې دا رشته چې دا ډیلی شي لږه. جی کتونکو تاسو وکتل او تاسو واورېدل د هغې ایس ایچ او مجیب عالم خان هغه خبرې د هغه سره سره د هغه د دغې ماشوم کوم پلار چې دی امجد خان د هغه خبرې تاسو واورېدې هغه چې دی ټول ډیټیل راکړل ټول تفصیلات چې دی هغه موږ سره شیر کړل او هغه تاسو چې دی هم زموږ د نن سواد په دې کوم دغه چې دی د پروګرام چې دی په دې کې هغه تاسو نیغ په نیغه واورېدل. اوس دې دغه له راځو چې دی وجوهات سو وجوهات چې کوم پولیس چې دي هغو دا وایي چې یاره دغه کومه زنانه استاذه چې ده د دې مرګتیا وه د دې کوم ماشوم چې دی د دې خور ده او د هغې څو ورځې پس چې دی واده کیدونکی و د هغې واده د روکا وهلو دپاره چې دي هغه دغې استاذې چې دي چونکې دا ملګرتیا د دوی په یو خپلو کې ډېره زیاته وه او دوی د دې جنۍ دا نه غوښته چې یاره د دې دغه چې دي د دې ماشوم دا کومه خور چې ده دا بل ځای ته واده شي او یا لرې ځای ته واده شي او هغه چې د دې واده د روکول لپاره هغې دا کوشش کوو چې یاره دا ماشوم چې دی دا زه حلال کړم او داسې یو واقعه مخې ته راشي چې دا واده چې دی د څو ورځو دپاره یا داسې د دغه دپاره چې دی دا واده چې دی د همیشه دپاره پاتې شي او دا کومه جینۍ چې ده دا کومه چې دې ملګرې ده د دې دا واده ونه شي. دې ته موږ ګورو یاره دا یو ډېره عجیبه خبره هم مخې ته راغلې ده. دې نه مخکې که موږ ګورو سوات کې ډېرې زیاتې دلته کې پلار لګي زوی مړ کوي زوی لګي پلار مړ کوي زوی لګي مور مړه کوي دغسې ښځه او خاوند خور ورور دا ټول په یو بل کې که موږ ګورو داسې واقعات مخې ته راځي. خو اولنۍ واقعه دا مخې ته راغلې ده چې د یو ملګرتیا دپاره د یو دغه دپاره چې دي یو زنانه چې هغه علیمه ده په خپله هم هغه علیمه ده هغه یو مدرسه چلی په هغه مدرسه کې هغه استاذه ده د دې سره سره دا بله کومه زنانه چې ده د دې ماشوم دا خور دا علیمه ده د دې سره که موږ ګورو دا کوم مدرسه چې د چا ده هغې کې د امجد خان چې دی دا هم چې دی په خپله چې دی ډېر یو نیک انسان دی د هم د دین سره هغه رغبت دی که دې ټولې شاته وګورو دا ټول چې دي په دین باندې په هر څه باندې پوهه دي خو بیا هم داسې یو واقعه یو داسې یو دغه دردناک پهلو مخې ته راغلی دی چې یاره دا زنانه چې دا صرف او صرف د دې خپل دغه لپاره چې یاره زما د ملګري زما نه لرې واده نه شي یو بل ځای ته لاړ نه شي کوم اطلاعات چې دي کومې خبرې اترې چې زموږ د دغه سره وشوې د دې ماشوم د پلار سره نو هغه وایي چې یاره زما د دې ماشومې څو ورځې بعد چې دی واده کېدو هغه بونیر کې او دغه کومه زنانه استاذه چې ده د هغې کوشش دا و چې یاره دا ماشوم چې دی زه حلال کړم او دا ماشوم چې دی داسې یو واقعه یو داسې یو دغه راپېښه شي چې یاره دغه واده چې دی هغه رکاو شي. نو زموږ دا معاشره زه خو سوچ کوم چې یاره موږ کم طرف ته روان دې دردناک ما ته خو دومره درد رسېدلی چې یاره د 3 کالو یو ماشوم دی هغه په هېڅ نه پوهېږي هغه چې دی د هېڅ د ښې او د بد نه خبر خو یو داسې یو زنانه چې هغه باعلمه ده هغه په خپله علیمه ده دغلته یو مدرسه چلی په یو مدرسه کې هغه استاذه ده هغه داسې یو حرکت کوي داسې یو دغه د هغې نه کېږي نو آیا زموږ د معاشره یا موږ چې یو موږ به د نور خلکو نه د نور چا نه څه چې دی هغه دغه وکړو ګیله وکړو یا به موږ د نور چا نه داسې د ښې تمه وکړو موږ چېرته روان یو موږ چې دي دا معاشره چېرته روانه ده زه خو چې څه سوچ کوم هغه صرف او صرف یو سوچ او یو دغه زه چې دا کله چې مې دا واقعه واورېده کله چې مې د دوی دا خبرې اترې واورېده هغې وروسته چې سوچ کوم نو صرف په یو دغه رسم چې د دې هر څه دغه چې دي هغه زموږ د دې دین نه چې دی زموږ چې کوم دین دی اسلام دی د هغې نه زموږ لرېوالی دی ګویا چې دلته کې ګورو دا علیمه ده دا په دین باندې پوهه هم ده خو په هغه دین چې په کوم طریقه یا په کوم دغه باندې پوهه کېدل پکار دي د هغې نه چې دي د هغه زده کړه نه ده کړې خو د دې ذهن کې یو شیطاني منصوبه راغله دې چې دي د دې خپل ملګري د دې دغه سره ټیک د دامونو د دې به دې سره ډېر خوږوالی و د دې به دې سره ډېر زیات نږدېوالی و خو داسې یو عمل داسې یو دغه نه و پکار. نو که دې ته وګورو د دې یو پهلو دا هم دی که نه چېرې دلته کې زموږ مدرسو ته موږ خپل بچي لیږو خپل دغه لیږو هغه چې دي د مدرسو کې هغه شپې کوي هغه دغلته کې پاتې کېږي دغلته کې هاسټلې به ورته زه ووایم چېرې دغه کورونو کې یا مدرسو کې د دې نه به زموږ په دې معاشره کې ډېر یو غلط اثر یو ډېر یو دغه اثر پرېوځي چېرې آیا په مدرسو کې هم داسې قسمه واقعات یا داسې قسمه دغه چې دی مخې ته راځي
نو کم مدرسې چې دي کم چې دلته کې دا دینی مدارس چې دي یا نور کم داسې دغه چې دي هسټلې په هغې کې پکار دا ده چې یاره چیک اینډ بیلنس وساتلی شي او داسې واقعات چې دي د هغې د روکتام دپاره دغه کم دغه چې دي هغوی خپل کردار ولوبئ. نور چې دي داسې هم څه اهم خبرونه یا داسې کوم د واقعات چې راځي په هغې به وخت په وخت ستاسو سره دلته کې د نن سوات په دې پروګرام په دې کې به ستاسو مخې ته راځو کینو به او ستاسو مخې ته به ږدو. اوس ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.